شي صحیح ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منگا چونکی سبق نمبر 1 حروف هجاء د قرآن مجید حرفونه دوای ټوټل یو کم 13 دي د قرآن مجید چې کم حرفونه دي قرآن مجید چې کم بنیاد دی هغه ټوټل یو کم 13 دي صحیح شو دا منګه درې سلور حرفونه یو ورځ په سبق کې ویلي دي کم مرګره چې خواهشمنی نو هغه په انباکس خپل نمبر راولېږئ چې موږ په ګروپ کې نه باسو او کنه نو یوټیوب چینل لزما آی آر بنیروال په نوم باندې غټ حرفونه دي که مرګره ولیکئ په کمنټس کې نو خو آی آر بنیروال په نوم باندې صحیح ده نو دغه تلاړ شي الته به ان شاء الله تاسو ته د ټول سبقونه د میلاویږي نو دلته من شروع کړی مخارج صحیح شو د قشان الیاس بایولی کل دغه د یوټیوب چینل دغه د ما نوم دی او کوم مثال مرګري سبسکرایب کینو سم مساله باندې کیږي ان شاء الله ټیک ته ها سبق نمبر 3 کې چې دی په سبق نمبر 3 کې مونږ ویلو مخارج الحروف پرونه زوړ سبق چې دی هغه ته زر ویم یا به ان شاء الله نوې سبق شروع کوو صحیح ده نو مخارج الحروف مونږ ویلو مخارج الحروف نو ما تاسو ته ویلو چې مخارج د مخرج جمع ده او حروف د حرف جمع ده صحیح شو نو ما ته قاری چې تاسو ته وی چې مخارج څه ته ویل شي نو مخارج مخه تاسو ته وی مخارج ویل شي د مخرج جمع ته چې د مخرج جمع څه شي دی مخارج دی مخارج 2 3 4 5 او مخرج یو صحیح شو نو مخارج د مخرج جمع ده نو اوس مخرج څه ته ویل شي د کم ځای چې حرف راوځي لکه مثال به تور عین ها غین خا او حمزه ها یا جیم شین یا د کم ځای چې راوځي د مرین راوځي د جبې د سیر نه راوځي د جبې د سر نه راوځي د غاښونو د سر نه ادا کیږي دغه ځای ته مخ ویل شي مخرج ویل شي څه ورته ویل شي مخرج وته ویل شي ټیک ته یا خدای پاک مې ورکی چوندې ده له کوټه هینکی ها نو دغه ځای ته څه ویل شي مخرج ویل شي نو ټوټل مخارج هغه سودی ولستی دا پرونه سبق ته تم ښه مخارج د مخرج جمع ده مخرج ویل شي د حرف دراوتو زیږی ته ټول مخارج ولستی مخرج نمبر 1 الف واو یا مده د کم ځای نه دا کیږي د خلی د خالی زینا د خلی چې کم خالی زی تاسو تماویلی او د خلی خالی زی لکه مثال په تور دا لاند چې دا جبه ده او دا پاسه تعلق ده نو دې درې دا کم خالی زی چې د جبه او تعلق منځ کې ده د دې نه دغه درې وړه حرفونه ادا کیږي الف واو یا مده صحیح شو نو دا پرونه سبقو نننې سبق کې تاسو تماویلی چې په نننې سبق کې باز تاسو ته د الف مده د واو مده او د یای مده تعریف کوم چې الف مده څه ته وایي واو مده څه ته وایي او یای مده څه ته وایي نو چې بیا تاسو اندازه کیږي چې څوک ته تاسو کې چې الف مده څه ته وایي یا واو مده څه ته وایي یا یای مده څه ته وایي یا مخکې سبق کې ما تاسو کو چې الف مده څه ته وایي واو مده څه ته وایي او یای مده څه ته وایي تاسو ته بیا پته لګي دا په دې مخرج نمبر 1 کې صحیح شو دلته لیکلي الف واو یا مده صحیح شو نو دا مده به موږ د دې الف سره لګو د واو سره بم لګو او د یا سره بم لګو لکه الف مده واو مده او یای مده صحیح ده نو دا به موږ دلته دا ما ځان ته لیکلي دي ګوره وته دا ما یو پیره پړاو کړی دي د ماسپهینی سبق والته او دلته تاسو ته په ذهن د پاره چې ذهن دم کوشي صحیح شو نو الف مده واو مده او یای مده دا درې وړه حرفونه دي صحیح شو په اصل کې سره مخرج نمبر 1 الف واو او یا مده صحیح ده نو دا مده به موږ د درې وړو حرفونو سره لګو الف مده واو مده او یای مده صحیح ده نو وس د دې تعریف سره د ټول لړمبه به موږ تعریف د وایو د الف مده چې الف مده څه ته ویل شي صحیح شو الف مده الف او مده دا څه ته ویل شي نو کوستانه څوک تاسو کې په یو جمله کې په یو حرف کې چې الف مده څه ته وایي نو د ټول لړمبه چې د ته په الف ګوري څو به ګوري الف صحیح وا لکه مثال په تور دا با الف زبر با ده یا تا الف زبر تا ده ثا الف زبر ثا جیم الف زبر جا ح الف زبر ح نو پدې کې تا ما تاسو وګورئ چې پدې کې الف مده کم ځای دی نو ته به ټول لړمبه ګوري الف په ګوري الف او په حمزه کې فرق کولای شي نو الف او په حمزه کې دا فرق دی لکه مثال په تور دا ما ولیکو الف صحیح شو نو چې کله په دې باندې د پاسه زبر راغی یا د لاندې زیر راغی یا په د پاسه پیش راغی لکه مثال په تور دا ما ولیکو الف نو دا الف ته
که په دې باندې حرکت راغی څه شی پې راغی حرکت لکه مثال په طور زبر پې راغی صرف زبر پې راغی نو دا به څه شي حمزه ته به کنورټ شي څه ته به کنورټ شي حمزه ته دا به الف الویي چې په دې باندې د پاسه زبر د لاندې زیر او د پاسه لکه حرکت په دې باندې نه وي صحیح ده نو دا به الف وي که کله په دې باندې حرکت راغی زبر پې راغی یا به زیر راغی یا به پیش راغی نو دې نه به څه جوړېږي دې نه به حمزه جوړېږي صحیح شوه دا د الف تعریف دی صحیح ده نو الف څه ته وایي دغه تاسو زده کو نو اوس دلته وایي چې الف خالی وي الف په خپله څه وي خالی وي الف خالی وي نو الف چې خالی وي نو دا الف مد اصل الف ته که مثال په دې باندې زبر راغی زیر یا پیش رالو نو دا بیا صحیح دا به الف نه دا به صحیح دا به حمزه جوړیږي او که زبر زیر پیش پی دا به حمزه جوړیږي او که زبر زیر پیش پی نو دا به صحیح الف مد وي سبي الف مد وي نو وس دویمه خبره څه ده په الف مد کې چې الف خالی وي مې د حرف باندې سوي زبر وي سوي زبر وي سوي زبر صحیح شوه دا مې ته چې کوم حرف راغلی که نه مثال په طور دا با راغلی ده نو موږ به د مې د حرف چې دی موږ به د مې ته چې کوم حرف دی د دې سره به زموږ کار نه چې په دې ځای باندې با ده یا تا ده یا ثا ده یا جیم دی یا حا ده یا خا ده یا دال یا ده هر یو حرف چې دی په دې سره به زموږ کار نه سبی دې سره به زموږ کار نه صرف به زموږ د دې بره زبر سره کاري صحیح ده موږ به ګورو چې الف خالی او مخې ته چې کوم حرف دی د الف نه مخې ته چې کوم حرف راغلی شاته نه ورپسې چې کوم نه دا نه لومبی چې کوم حرف د الف نه چې کوم لومبی حرف دی په دې باندې د پاسه زبر وي سوي زبر وي نو دې ته به الف مد وي چې الف خالی مخې ته حرف باندې زبر وي دې ته الف مد ویلی شي صحیح ده دا یو حرف چې راغلی کنه مثال دا با شوه دا تا شوه دا ثا شوه دا جیم شو دا حا شوه د دې حرف سره به زموږ کار نه هېڅ چرې به زموږ کار نه صرف موږ به دوه شیزونه ګورو یو به الف ګورو چې الف پکې شته که نشته صحیح شوه او په حرف باندې د مخې ته چې کوم حرف دی په دې باندې به موږ زبر ګورو زیر او پیش سره به هم زموږ کار نه صرف زبر به ګورو الف خالی مخې ته حرف باندې زبر وي دا به صحیح الف مده دا آسان تعریف دی چې الف خالی مخې ته حرف باندې زبری دا به صحیح الف مده وي صحیح شوه پوه شوی مرګري په دې باندې په الف مده چې الف خالی مخې د حرف باندې زبر وي دې ته به څه ویلی شي الف مده ها اوس به موږ لاړ شو واو مدله صحیح شوه تاسو ته ما ووایي چې که د ټول نه لومبی به کې تا نه څوک تپوس وکړي چې الف مده پکې څه دی نو ته به د ټول نه لومبی الف ګورې نو چې الف پکې دی ومند بیا مخې ته چې کوم حرف دی په هغې باندې زبر ګورې دا الف مده شو نو دقه شان موږ د واو مده تعریف کو واو مده به څه کوو تعریف کو نو په ټول نه لومبی به کې ته څه ګورې واو به پکې ګورې که مثال په طور حمزه واو پیش او با واو پیش بو تا واو پیش تو ثا واو پیش تو جیم واو پیش جو حا واو پیش حو دغه ګندري دغه لیکل شوي دې ته ګورئ لکه مثال تا واو پیشتو نو په تا واو پیشتو کې ما ستان تپوس وکړو چې په تا واو پیشتو کې الف مد دی که واو مد دی که یا مد دی نو ته په دې کې ګورې چې الف مد دی نو الف خو په دې کې په دې تا واو پیشتو کې الف نشته دی نو واو مده به ګورې نو ته به ګورې چې واو پکې شته صحیح شوه د ټول نه لومبی به څه ګورې واو پکې ګورې نو چې واو پکې تا ته میلاو شي نو په دې واو باندې د پاسه دا غړوندی راغلی دی صحیح ده څوک به د غړوندی وایي څوک به د ساکین وایي څوک به د غړوندی وایي څوک به د سکون وایي هر یو ورته ویلی شي چې صرف ستا د پوهې دپاره چې ته ورته څه وایي دا ساکن دا دال غوندې چې راغلی دی د ساکن وایي صحیح شوه غړوندی ورته موږ د پښتو کې څوک د غړوندی وایي څوک د غړوندی وایي صحیح ده نو واو د وخت بیا به لومبی ګورې بیا به دویم نمبر ګورې ساکن دا سکون به ګورې چې واو ساکن دی که نه دی صحیح شوه که واو ساکن نه نو مخې ته پیش بیا نه صحیح ده نو د ټول نه لومبی واو بیا ساکن نو دا واو ساکن شو صحیح شوه د ټول نه لومبی به ګورې چې واو ساکن دی که نه دی صحیح ده د ټول نه لومبی واو ساکن او مخې ته چې کوم حرف دی څنګه چې موږ په الف مده کې د مخې د حرف سره کار نه و صرف هم زبر کتو دلته به پیش ګورو صحیح شوه واو ساکن او مخې د حرف باندې پیش نو دا به صحیح واو مده وي واو ساکني او مخې د حرف باندې صحیح پیشي نو دا به صحیح واو مده وي لکه مثال په طور تا واو پیش تو ثا واو پیش ثو نو ثا واو پیش سو کسه
شو واو ساکن شو او مد حرف باندې شو الف مد چې الف خالی مد حرف باندې زبر وي د الف مد واو مد چې واو ساکن مد حرف باندې پیش وي دا څه شو واو مد صحیح شو لکه حمزه واو پیش او با واو پیش بو تا واو پیش تو ثا واو پیش ثو جیم واو پیش جو ح واو پیش حو یا واو پیش یو پوه شوي لا اله الا الله محمد رسول الله ښه مرګري زر کمنټس کوي او جی ښه نو دا شو الف مد او واو مد صحیح شو دا د الف مد تعریف شو چې الف خالی او مد حرف باندې زبر ودی ته الف مد ویل شي لکه با الف زبر با واو ساکن مد حرف باندې پیش ودی دا واو مد ویل شي صحیح ده وس په منګه راشو یا مد له یا مد نو تا ته ما وی چې د ټول لړم به پکې یا ګوري چې یا پکې شته په دې حرف کستان چا د بوسو کو یا پکې شته ک پکې نشته نو چې یا پکې دا نو یا به د واو په شان ساکینه ګوري صحیح شو چې بیا باندې غړوندې راغلي یا ساکینه وي آسان به مونږه دا تعریف وکړو چې یا سوي ساکینه وي یا سوي ساکینه وي چې یا ساکینه وي او مهد چې کوم حرف ته د هغه د لاندې زیر وي د مهد حرف سره به زمون کار نه وي چې دا حرف په الف مد کړي ک فواو مد کړي ک په یا مد کړي مهد چې کوم حرف راغلي د هغه سره به زمون کار نه زمون به صرف د زبر زیر او پیش د حرکات سره کاری صحیح شو چې لکه مثال به تور یا ساکن با یا زیر بي ته ګوره لکه دا یا سره ساکن د غړوندې دی په او مهد چې کوم حرف ته د دې د لاندې زیر دی نو دا بسې یا مدی لکه حمزه یا زیر ای با یا زیر بی تا یا زیر تی ثا یا زیر ثی جیم یا زیر جی ح یا زیر حی یا زیر ی صحیح شو نو دا شو یا مد تعریف صحیح شو بیا وتوکره الف مد ګوره دې بیان کړي چې الف مد چې الف خالی مد حرف باندې زبر وی لکه با الف زبر با واو مد چې واو ساکنی مد حرف باندې پیش وی لکه واو حمزه واو پیش واو پیش تعریفونه شو د الف مد د واو مد او د یا مد یو پیر د بیا ویم بیا کوم مرګره خوښمنی نو میک په کولاو کې و بوي الف مد هغه ته وای چې الف خالی وي مهد حرف باندې زبر وي دته الف مد ویل شي لکه با الف زبر با صحیح شو واو مد چې واو ساکنی مهد حرف باندې پیش وي لکه حمزه واو پیش او صحیح شو یا مد چې یا ساکنی مهد حرف د لاندې زیر وي لکه حمزه یا زیر ای صحیح شو نو دا الف مد واو مد او یا مد شو نو کوم مرګره خوښمن د سبق دا ورولو چې پوه شي یا چې واوري نو غلطیانی ملتیانی به تیوزي بخپل به پوه شي کوم مرګره خوښمنی نو خپل میک کولاو کې اعلان د کمنټس وکړئ موږ منبر راوچت کو نو سبق به وروي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ها ابلی صاحب زو سبق واورما وای جی وای بسم الله الرحمن الرحیم مونږ نن درې همې خبرې وکړې الف مد واو مد یا مد او د ټول ناول د الف مد پہچان به مونږ څنګه کوو نو مونږ به ګورو چې د الف په اول ګورو او د الف نه مخکې چې کم حرف دی د هغې د پاسه به زبري او نو دا به د الف مد پہچاني نو لکه څنګه به وایو مثال به سوي یا الف زبر یا با الف زبر با تا الف زبر تا بوایو بالکل دقه شی به صحیح شو دای مثال شو صحیح ده وس واو مد څه ته وای واو مد هغې ته وایي چې د واو به ساکني دا غوړوندې وي د پاسې او د دې نه مخکې د واو نه مخکې چې کوم حرف وي په هغې باندې به پیشي لکه مثال به څنګه راشي الف واو زبر حمزه حمزه بشي حمزه حمزه واو پیش حمزه واو پیش ګوره وستاسو ته ما وی کنه چې دا الف نه دی الف دا په هغه حالت کې الفی چې بده باندې زبر زیر او پیش نه صحیح شو کومنګ په قران مجید کې وایو لکه مثال الحمد لله صحیح شو دې نقشه کې تاسو ته خیم ګوره وته
داسې ګوره یو ملګری پکې ښیي که نه چې غلطي دې وشي نو ټول ملګرو په دغه کې هغه غلطي راشي. لکه ګوره مثال په دا الف دی صحیح ده، نو په دې باندې د پاسه دا الف دی که دا زبر پې نه وی نو دا الف دی. کله په دې باندې دا دواړه موږ تړو که نه، په دې باندې زبر راغی یا په دې باندې زیر راغی یا په دې باندې پیش راغی، نو دا به الریډي حمزه ته کنورټ شي صحیح شوه. دا بیا موږ الف نه وایو، لکه داسې به نه وایو چې الف لام زبر ال صحیح ده، دا به موږ وایو حمزه لام زبر ال صحیح شوه. ولی چې په دې باندې زبر زیر او پیش زبر پې راغی، نو که په دې باندې زبر نه صحیح شوه نو دا به منګه څنګه وایو، دا به منګه الف بیا وایو په هغه حالت کې چې زبر زیر پیش پنی. لکه دلته به منګه وګورو ایاک نعبدو، نو په ایاک کې دلته الف راغلی د هغې د لاندې زیر دی، نو دا منګه څه وایو الف به وایو. او یا الف زبر دا منګ داسې وایو، یا حمزه زبر یا به نه وایو، دا موږ څه وایو یا الف زبر یا. ولې به الف وایو چې په دې باندې نه زبر شته نه به زیر شته او نه به پیش شته پوه شوئ. نو دغه شان به موږ دا وایو لکه حمزه واو پیش او، په حمزه په الف باندې چې کله زبر زیر پیش رالو نو دا به څه ته وړي حمزه ته به کنورټ کېږي صحیح شوه. ها وایه الیاس ضروري. نو د واوی مده پهچان چې دی نو اول به ګورو چې واو ساکني او د هغې نه مخکې چې دی نو پیش پې راغلی وي. لکه مثال په طور حمزه و پیش او، با و پیش بو، تا و پیش بو تو، او جیم و پیش جو او یا و پیشو پورې ټول دغه دا څه شو دا واوی مده شو صحیح شوه. او اوس یای مده څه تعریف شو؟ د یای مده کې به یا ساکن وي او د هغې نه مخکې به په ټکي باندې زیر راغلی. کم حرف چې د هغې د لاندې څه وي زیر راغلی، دا د یای مده تعریف شو. لکه حمزه یا زیر، حمزه یا زیر یی، با زیر بی، با تا یا زیر، تا یا زیر تی، تا یا زیر سی، جیم یا زیر جی بس صحیح شوه. نو دغه شان ماشاءالله ګوره د الیاس په شان زړه کوئ او ملګري چې میک وله وهئ پوهېږئ به پې. نو اوس دنه چې دنه سبق غلطي وشوه ما ورته وښودله نو انشاءالله دی به دا غلطي د دنه ټول عمر نه هېرېږي. که دنه څوک تپوس وکړي چې الف مده څه ته وایي، واو مده څه ته وایي او یا مده څه ته وایي، نو دی به ورته ډایرک وایي. ها که مثال څوک تپوس وکړي چې آیا دا خو الف دی ته حمزه ولې وایي، نو دی به ورته ووایي چې دا الف دی. دا موږ ته قاري صاحب داسې ویلی چې دې باندې زبر زیر پیچ راشي دا به حمزه ته کنورټ کېږي. بل یو ملګری میک ولا وهلی شي یا کته نو بر راخیږي راوخیږي چې سبق ووایو چې نه یې بیا مخې ته سبق وایو. ابن امینه میک ولا وکړه که نه یاره سبق واورو که نه یاره. په نن درس کې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم په ننني درس کې مونږ الف مده واو مده یا مده وویلو. الف مده مونږ به څنګه پیژنو؟ الف ته به ګورو د الف به دا به الف خالي ما قبل بتنه مفتوح وي فتحه به پرې راغلي وي لکه یا الف زبر یا بالکل دا الف مده شو واو مده او دا الف مده شو. بیا ورپسې دویم نمبر واو مده دی. اوس به دې کې موږ دی واو ته ګورو، واو چې کوم دی دا ساکن دی، واو د پاسه په غړوندې راغلی وي او ما قبل بتنه مضمومي ضمه به پرې راغلي پیش راغلی او پیش به پرې راغلی. دی مضموم او مضمه دا خو ګران حرفونه دي که نه، صرف پیش په اسانه باندې چې خلک یې پیژني جی مخکې بتنه پیش راغلی وي و به ساکن وي نو دا به واو مده وي. لکه حمزه و پیش او، با و پیش بو، تا و پیش تو دی مثال شو. بالکل دا واو مده شو. جی واو مده شو. او دریم نمبر یا مده. په یا مده کې اول نمبر یا ته ګورو دا یا به ساکن وي او ماقبل بتنه مخکې بتنه ټکي چې کوم دی هغه به مکسور وي، زیر به ورلاندې راغلي وي کسره. حمزه یا زیربي، با یا زیربي، تا یا زیرتي دی مثال. بالکل دا په شانتې ده. ډېره مهرباني الله دې خوشحاله کړه. نو په سبق څه کمنټس کوي څه پوهېږي که نه پوهېږي دا راته ووایه. میک مه بندوه کندور زر دې میک ماشاءالله ماشاءالله جی زبردست. بالکل الله پاک دې ستاسو په علم کې نورم اضافه وکړي
او ډیر حاجی امین زبردست ماشاءالله خپل انداز سره تاسو رواني درسونه شروع دي او ما روزانه خپ شوق سره تاسو جی سبق تر اعظم نم درل در کومه جی جی هغه جی د سکرین خو بس نو خو ډیر په پویګو نه خو بس د سکرین درته ټاپو نو نو بس دا خو دې لپاره مونږ وایو په دې خو لکه مثال ما زه په دې شي نه پوهېږم چې په دې پیسې څنګه راځي او څنګه نه. دا پاکستاني آی ډي ده او په خلک وایي پاکستاني آی ډي باندې څه نه کېږي خو لکه دلته دا په سعودي کې منو الله یو خو پېچلېږي څه مسله نشته نور خو دغه نشته چې په دې پیسې راځي یا دغه صرف د الله د رضا لپاره مونږ شروع کړې چې ملګري چې دومره لکه مثال اوسه پورې به داسې ملګري چې هغوی به نه پېژنو چې الف مده څه ته وایي واو مده څه ته وایي او یا مده څه ته وایي داسې به وي او که به نه بالکل داسې ها وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. واحد ضروري ریکوست واچو بر راوخیجه موږ سبق وای مه ته سبق دا سبق پوره دی که مه ته وای الیاس ابن امینه کم مرګری سید ضروري سليمان نجيبه جی ماشاءالله بس دومره برابر دی دا ډیر دی دا ذهن کې کینی دا سبق ډېر دی په دې باندې مشق پکار دی دا چې دینو د تیرو سبقونو نه دا لږ پیچیده دی. ها جی وعلیکم السلام سید ضروري بس دغه پوره دی او دا مرګری اوس راغی دته به یو پیره بیا وایم چې د ذهن ته کوشي سیده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تنا وخت رالی نو ستاسو لپاره به زه سبق بیا یو پیره بیا وایم خیر دی چې ستاسو ذهن ته کوشي سیده. ها منګه پرون ویلو مخرج نمبر 1 الف واو یا مده صحیح شو ادا کیږي دخلي د خالی زینه نو دخلي خالی زینه من پرون خولو او نو مس نننی سبق کې تاسو ته ما پرون ویلو چې نن به مونږ وایو چې الف دا مده چې دی دا مونږ د دې سره لګو چې الف مده واو مده او یا مده صحیح ده. نو دا مونږ نن د وړو ته چې دی تعریف وکړو دی د الف مده د واو مده او د یا مده نو تا ته به دوباره وایم چې ستاسو ذهن ته کوشش صحیح شو. ګورئ الف مده هغه ته ویل شي چې الف خالی وي مه د حرف باندې زبر وي صحیح ده چې کله الف خالی وي چې په الف باندې د پاسه زبر یا زیر یا پیش راغلی نو دا به حمزه ته کنورټ کیږي دا به حمزه ته وړي بیا الف نه پاتې کیږي. نو بده کې موږ ګورو چې الف مده کې ټول لړم به ګورو چې الف خالی دی او مه ته چې کوم حرف راغلی دې حرف سره به زمون کار نه کدا با دې تا دې ثا دې جیم دې د یا پورې هر یو حرف دې حرف سره به زمون کار نه موږ به صرف په دې باندې د پاسه زبر سیکو صحیح ده. الف خالی وي مه د حرف باندې زبر وي دا الف مده شو لکه با الف زبر با تا الف زبر تا ثا الف زبر ثا صحیح شو. واو د الف مده شو صحیح ده. وس واو مده څه ته وایي چې واو ساکني او ما قبل د لومبه چې کم حرفي په هغه باندې پیش وي واو باندې پاسه غړوندې او مې ته چې کم حرف دی په هغه باندې پیش وي واو ساکني مې ته حرف باندې پیش وي نو دیتا واو مده ویل شي لکه حمزه واو پیش او با واو پیش بو تا واو پیش تو د یا واو پیش یو پورې صحیح ده. وس یا مده څه ته وایي چې یا ساکنه وي څنګه چې یا ساکنه وي واو ساکن مه ته چې کوم حرف دی د دې لاندې زیر وي نو په الف مده کې واو مده کې او په یا مده کې به زمونږ چې ما قبل لومبه چې کوم حرف دی دا غي سره به زمون کار نه مونږ به صرف خپل زبر زیر او پیش ګورو چې الف خالی مې د حرف باندې زبر وي د الف مده چې واو ساکن مې د حرف باندې پیش وي واو مده او یا ساکن مې د حرف د لاندې زیر وي نو دا څه شو یا مده لکه حمزه یا زیر ای با یا زیر بی تا یا زیر تی صحیح ہے پوښوي. हाँ ये उर्दू वाला भाई भी बैठा है मदीने वाला जानन उसको मैं भी समझाता हूँ मैंने